خوراک وي نه جي هېڅ هم نشته غریبانان سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه رمضان پیکج جاري ساتلی زه مننه کوم د هغه وروره چې پرون یې زنانه ولیدې او برداشت رانه نه شو بیا راته نورې پیسې هم رولېږلې پیسې چې رولېږلې موږ ورته پیکج هم غټ کړ او په پیکج کې چې کوم دی نو موږ سره دال دي لوبیا ده چیني دي او ورسره چې کوم دی نو وریجې دي او اوړه دي او فیملی بنسپتي دي نو دا خلک چې ماښام ناست دي نو دعا به نه کوي دعا به کوی که نه الله سلوچت کوي دوبی یو ورور دی چې الله پاک یې په بچو خوشحاله کړي دا ټول هر څه د هغه یو ورور په وجه باندې روان دي الله دې په بچو خوشحاله کړي بل دا زهر دی چې حقدار نه وي دا یو سي که نه یو ورور زه په ما باندې اعتماد وکړو زما په سر یو بوج کېښودو زه دا بوج څنګه د ځان یې سپکوم ځان نه د آخرت ډمبرې جوړوم ځان له پې دا روجه ښه کوم د الله کریم روپۍ زه داسې وخورم خو سکون نشته سکون څه کې دی دې کې دی دا پته نه لګي سبا به زه ژوندی یم او که نه په دې دنیا یم زهر ګڼم او په آخرت خو لکه هغه خو ډمبرې دي ځان له هغه 2.5 ګزه ځای ښه کول دي دې زنانو ته زه وایم پردی حق یې ونیسئ دا غورې ته زه به د 1000 روپو څیز به یوسې د 1500 روپو څیز به یوسې نو څه به وکړې یو روژه ماتې به دې پې ښه راشي دوه به دې پې ښه راشي د هغې نه ښه دا چې په هغه اوبو یې ماته کړي خو د غلا په شي چې ماته نه کړي زما دغه نصیحت وي بل مې ورته یو نصیحت وي چې 18 بچي وي خاوند وفات شي کړېږي دا زنانه علمو ته هم دا وایم چې د امت د زیاتېدو خبره خو کېږي د رزق خو آدم الله پاک کړی ده خو ورسره دا چې د لاس لاندې وي نو ما داسې ماشومان وینم لکه دې ماشوم یې ته وګوره دا مسواک خرڅوي دا هم یو لور ده که نه بازار نه راله پرون هم یوه وای یو بل رورم دی نو بیا موږ یې بازار ته روباسو ښه یو مور راځي چې زما په 10,000 باندې لور خرڅه کړه یو خور راځي چې ما په 3 لکه باندې زه په 80 کالو سړي باندې خرڅه کړم نو مطلب مې دا دی چې دوی ته موږ دغه نصیحت او وصیت خو هم کوو او بل دوی چې دلته راځي نو دوی منټلي تیار یا خلک د خاطر جمع اوسه دي چې کیمرې ته راځي دا هغه بې نظیرو پیسو کې ذلیله کېږي نه دا هغه 10,000 روپۍ د یو هم پکې نه دي شوي 10,000 روپۍ سولر سیسټم د چا ته هم څه دغه نه راغلی دا دلته کې چې څومره راځي که نه د دوی لا تر اوسه هغه 10,000 روپۍ په کارو چې وشي 15 ورځې پس به بیا خیر یې تپوس کوو چې شوي دي نه دي شوي شوي دي چا د بل کال یې نه دي درکړی که نه نو دغه بل یو ورور چې کوم دی موږ ته 15,000 روپۍ رالیږلې پیزي پیسه مننه کوم کم ورور چې موږ ته کتابونو لپاره نو پیسې پکې زیاتې شوې نو ما پکې چې کوم دی نو د 2مې درجې کتابونه اتفاقي راواستل دا یو زنانه راله کومه یوه ده وي د لور مې چې کوم دی 3 لوریانې مې دي او یارو کې د هغې دپاره به کتابونه 2مې درجې ني نو دا د هغې دپاره چې کوم دی نو دا به چې د هغې کار هم شرادي خواته شه د شوګر بیمار هم د رامخې ته شه ښه دې کتابونو ته خوشحاله ولې نه خدای دې ډېر ژوند درکړي الله دې د هغوی ملته په کار کې چې کوم ځای کې یړه لګي بچې ته هم به بچې ته هم به او لور ته هم چې مدرسه کې به مو د انشاءالله دعا کوو صحیح ده انشاءالله تعالی زه شابه ښه ځان د صبره شله ګرانو کتونکو دغه سلسله به رواني دلته ځان سره سودا مړو زه شابه ښه ته کوم دی زه د عمر زوی یم عمر زوی څو بچي دي زما 3 بچي څونه حقدار یې بس څه ووایو زموږ خاوند دغسې کار کړی دی او بس تللی دی رانه دغسې یې پرېښیم د لیور کره ناست یم بس هغوی ګټي او خوري څه کار یې کړی بس دغه نیټې انډر پلی یې کړې ده څونه پیسې دي 15 لکه روپۍ دي 15 لکه نو په دې کړي څه دي بس دغه څه خپلې دي او څه پې خلکو د زیاتي رااړولي دي چې چا 10 دي نو 20 حساب کړي چا 20 دي نو 30 په حساب ورته ووایه راشي چې دغه سودخورو خلاف یې پایار وکړو نو بس او زه دغسې ناجوړه پرېښیم نشته تښتېدلې دي دا ستاسو ده زما یور ده یور دی دا نه هلکه دا د څه بجان دغه نیټو ګېټو باندې راغلي دي بس نو خو چېرې خپلې پیسې ورکول شي خپلې ورسره نشته دي 1 روپۍ هم نه هغه د خور کره تښتېدلی دی اوسېږي او دوی چې دی نو زما دا بل لیور کړ خو زما هم ساسره دغه وته چې روټۍ په حکم وړو ته یې کښېږدم چې داسې نه نو بس لکه نشم ورکولی زه په خپل یم زما بیخي په خپله څه درک نه لګي زما تور زیړی دی مرۍ اپریشن مې کړی دی ګردو بیمار یم
خاوند چې مې د کال شو د کار نه روتې نیکانو خورشید خان دی اوټونو لراشه باغې باندې هغه ته اوټ لمزه هغه ته راغی هغه را شړلې دا کال یو شو کار لنزي په جنگ جګړم زه شیرګل ته زم زه پردي کار کوم شرګړ او جی زه شیرګل زما مورم پردي کار کوي زمون پلار مون واړه پریخیو او جی او زم کوم نن ورځ وراته خو زه نن ډیره بیمار مم خو دې په ګردو مې درل ازنن تو مرزونه شرګړ ته ځین ولته تعالی سبه واړه غټ شو بېجان بیا هم دلته کلیمدار هلته واړه غټ شو پلار واړه پریخو نکل وکړو هغه اوس د سترګو بیمار شوی دی نظر یې نه راځي بس وای چې هغه هم د کار نه ورځي اوس مور خدمت کوي او زما هغه نیکه پې ساتي اوس هفته پس بیا راشه ښه صحیح ده هفته پس بیا راشه خو چې دې کله خپلې پیسې ورکولی شي نو سودخواره چې کم دی نو د هغې خلاف یې پایه ما له روکېره پرنډۍ نه نیکانو سره مې کار کړی دی اوس دا یو میاشت شوه چې بیمار وم په لور باندې بس لیور کور ته راوستېدم هغوی راله ښه بچي ته څه کې مسواک خرڅې څو پیسو دې خرڅ کړي 300 او کم دي پیسې نو دې 300 کې څه مزدوري کړې روزانه روزي پرون چې کومه ماشوم راغلی و هغه هغه د ستره لور ده ابا بیا ځان سره هفته پس راولي ښه ته هم راځې ښه صحیح ده اوس شابه چې سودا تعالی درکړي شابه بچي ښه ته روکې زمونږ به سړي کار مار نشته او بیمار هم د دغه ماشومان بچي مې دي ما دلته رالم چې مونږ ته څه امداد میلو شي د کوم ځای تورمزو راشه مورې رافظه ته بیماره شابله الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دا تاسو مو وایئ چې دا خیرمار راځي یا دا ښه عزتداره خلک دي خو غربت دا په مخه کړي دي خدای څوک نه مجبوره کوي خدای څوک نه محتاجه کوي مورې کونډې تو جماعت یې څنګه کوي بس دغه ساک پیتې وي خورو نو چې څه وي د دغه خورو شاب ورشه شاب دم ورشاب واله دا دویم ځل دلته دویم ځل دلته دویم ځل دویم دا سو ویلې دي شي دوه لوریانې دي هغه یو لور چې کومه ده هغې ته ما وي چې ته کښېنه او به ته قرآن سبق وایي سکول هم وایي پلار یې چې کوم دی نو معذوره دی ځه 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 ښه ته زه له شپږو کالو نه ځم راځم دن په پیله ځل راغلم په پیله څو کلونه راځي شپږو کاله مې وشو خدای ته دې ځای نه خوشحاله هر څه راکړي صحیح شاباس ښه زه پروس کال راغلی وم او څه کال په پیله ځل راغلی یم زوی مې ناجوړه دی سر اپریشن یې کړی دی بیمار دی خوشحاله دي ځای نه والله دې ډېر هر څه درکړي چې څوک موږ څه امداد کوي الله دې ورسه امداد وکړي مورې دې خوښه یو ماشوم دی پانډونه کوي خو کله وشي او کله ونشي بس هغه سره ناسته یم واده یې نه دی کړی کچو څو کالونه راځي دلته زما څلور پنځه کاله وشو مخکې به یې رضاړو کې سودا راکړل اوس دلته راکړي دا دوه کاله ولې نه الله دې باچا کړه ښه بچي ته کوم دی نه علي خوښه زه د رزاړو د رزړو نه په لومړي ځل راغلي حاجي څو وروڼه خویندې بچي دوه مېرونه دي او دوه خویندې یو زوی مې یم بله کور کې ده مور مې شوګر بیماره پلار مې بل واده کړی نو ستاسو ګټه وټه څه ده هېڅ هم نشته غریبانان خوراک کوي نه چې دا ځای ته چا وښوده بچي چاته پوست باندې وښوده ښه ورشه په سودا ولې راځه دلته ښه هفته پس بیا راشه ښه زه خویندې ورونه هم نشته دی مور د پړکوسانو بیماره ده څو خویندې پنځه زه تاسو د باجوړ یې که نه څو کالونه دلته راځي دلته ډېرو کالونو دې ځای نه خوشحاله ته مشره خورې او نورې خویندې یې څه کوي نور سبق وایي راسره سپارې واله شاب ها مورې واله شابه ته مخکې هم راغلې که نه راځه بل کال دې کال نه ته را دې خوښه که نه مخکې ته شه مورې څنګه یې بس خو یو نو خوشحاله خوشحاله یو بیا چې روجې یو سو نو اوبه به م پکې واچوله پېشمني به م وخوړه اوس ماښام یې هغه ټیلوجې منم دی چې دې خلکو ته پته ولګي ښه په هغې کې چې کوم دی دا بله مور ده چې دغه ژور شابه دغه واله شابه ده هله را دې خوښله شابه 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 ها
موږ بس غریبانانو په پردي کورونو کې اوسېږو. کوم ځای؟ چیني اوس خانانو کورونه هم فرض کړ دی چیني یو د چیني د چیني یا په لومړي ځل رالي هغه په لومړي ځل بس راغلی. مخکې مخکې نه و راغلی بس په لومړي ځل باندې راغلی. خاوند دی خاوند مې بس دا پټو دا ګوټ چاري کوي شټرنګو کار به کوي هغې نه راغورځېدلی دی حقدار یې د دې څیزه او الحمدلله آرام دی را باندې کو حقم نه وي او یې صحیح ده راځه راځي خوشاله ها بس په اول ځل راغلو غریبانانو. کوم ځای ته د ډاګې موده و څو بچي دي؟ 4 د ډاګې نه راځه هله راشه اته زه ډاګې نه راغلم. ها 4 ماشومان دي د خیره ها پلار یې بس کله کار یې کله نه د پټو کارونه دي ها بس کله وي کله نه کور ناست دي. راشه دي اته زه چینی نه راغلم جی څو بچي دي؟ زما 3 په لومړي ځل رالي په لومړي ځل رالم. خاوند پړانګو دی کې واده وم خاوند مې پرېښیم کینسر مې و نو هغې په وجې یې پرېښودم پلار پسې راغی. د ستا کینسر و او جی نو تی پرېښودې جی دې په وجه اوس ژوند څنګه روان دی؟ بس پلار مې د غم نه زړه بیمار شو خپل وروڼو مې نشته او دا ځای راته چوښوده دا راته دې دی کې هغه مشره ښځه څه هغې راته ویل ته خو ډېره زیاته حقدار یې ته یو ځل هم نه ما ته ځای نه یې معلوم نو راته یې پته راکړه نو زه رالم. اته پس راځه ښه صحیح ده که نه او دا ورکړه دله شابه دا ګرانو کتونو شوه دي خواره وره ګرانو کتونکو دغه روانه سلسله تا ته موصوبې چې څونه کونډي هغه راوله صحیح ده او ستا هم خاق دې راشه دا واله دا ورکړه دله ځه انشاءالله دغه سلسله به رواني خو په دې کار خیر کې را سره تاسو مرسته کوئ نو په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی په دې باندې زموږ ایزي پیسه نمبر دی نه په چې احسان کوو نه د چا احسان اخلو خپل اخرت ځان دپاره ښه کوو مننه کوم دا غرور چې هغه پکې دی کې موږ سره یو ډونر ون ډونر ښه دا نه چې لګیا به په کروړا وي خلکه به وایي هو زه د هغه یو جواب دیم او د خپل رب جواب دیم هغه رور چې کتابونو له پیسې را لېږلې وي الحمدلله یو بله زنانه پکې مستفیده شوه څومره خوشحاله هغه د هغې مننه کوم ګرانو کتونکو په تلو تلو کې دا 2 زنانه رالي او بس چا ورته ویلي چې هغه ځای ته ځان ورسوه خو وی ډېر زیاتې ضرورتمند دي غریبانانو دیاړې مارو بس ګوړ چاره کې سري روجه ده بېوسې ځکه بس هم لیدل نه دي خوا راغلي موږ یې موږ له به هم راکړي ډېر ضرورتمند دی خو ضرورتمند دی او غریبانان یو تاسو بس بېوسې چې دی څه وي دغه موږ هم یو څو بچي دي 5 بچي مې دي 15 ګټې وټې څه نشته نه بس نشته یو سړی مې دی بس هغه کم کم څه هغه ته رسي نو 10 روپۍ شوي نه مې د بېنظیر شته نه مې 10,000 شته د یوې خبرې پیسې زما نشته دی ستاسو زما د وړو بندې دي 2-3 کاله وشو صرف د بېنظیر علم حیران په دې مه چې دا دونه غریبانانې زنانه راځي او د دې غریبانانو وټونه چې کوم دی نو ټول پی ټي آی له ورکړي دا د دوی په دې ځینو کې دا غونډ ګټلې ده په دوی 10,000 روپۍ خو به خیر دا 1500 د پس په پته لګي سولر سیسټم دغه به 15,000 هم د وزیر اعظم د تنې راغلی دې ته نه میلاویږي خو غالب خان شرپا ویلفیر فاونډیشن شته هغه رور دوبۍ کې رور دی هغه له ډېرې دواګانې چې وروسته د وړو غوړي استعمالوي که نه صحیح ده نو هغوی له به دوا کوي ښه صحیح ده او چې د هغوی خلکو ته دغه ویم چې فیملي بنسپتي استعمالوي او ګرانو کتونکو د غالب خان شرپا ویلفیر فاونډیشن دی چې خپل تعاون یې د خلکو سره جاري ساتي